دې سره چې ټول دلایل ختم شو او لا جواب شو، نو ابراهیم علیه السلام ورله دلایل ورکړل او دلایل داسې دلایل ورکړل چې بالکل دې ملامت کړل. ورته وی د دې بوتانو نه تپوس وکړئ چې تاسو چا دا کار سره چا کړی دی، یا د دې مشر بوت نه تپوس وکړئ چې تا د کشرانو بوتان دي ولې وجلی دي، ولې دې مات کړي دي. نو دی خو به دې ملامت کړل، دی دا خبرې نشي کولی، اورېدل نشي کولی. نو ابراهیم علیه السلام ورته ظالمانو چې دا ځان نشي بچ کولی، خبرې نشي کولی، وهل نشي کولی، نو دا خدایان بیا څنګه شو؟ نو بس چې تنگ آمد جو په جنگ آمد، چې سړی تنگ شو جو په جنگ شو، دوی سره نور دلایل ختم شو، نور خبرې سره ختمې شوې. بس فوراً چې کوم دی یو کس پکې راولګېد او حکم یې وکړو چې قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. یو کس راپاڅېدو او هغه وی تاسو د ابراهیم علیه السلام اوس سوځوئ، او تاسو د خپلو خدایانو مدد کول غواړئ، بدل اغستل غواړئ، نو ابراهیم علیه السلام په اور کې اوس سوځوئ. د دې کس نوم بعضې مفسرین وي هینون د دنوم، او بعضې وي د دنوم هزر. دا کس چې کله دا حکم وکړو د الله رب العزت په ځمکه کې خښ کړی دی او تر قیامته پورې به دې په دې ځمکه کې په کته باندې روان د سره الله تعالی دا عمل کړی. نو دا حکم وکړو، حکم وشو یوې میاشته پورې یا 40 ورځو پورې لرګي را جمع کېدل د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره. تر دې پورې مفسرینو لیکلي دي چې کومې زنانه دا به ناجوړه شوله، بیماره به شوله، حمل به وشو، نو هغې به بیا نظر منو چې که زه خدای پاک روغه جوړه پاتې کړم، نو د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره به دوره ګېډي لرګي راوړم. خلکو وصیتونه کول چې زما د مرګ نه پس که زه چېرته په دې موده کې مړ شوم، زما د مرګ نه پس په دوره لرګي د ابراهیم علیه السلام د اور دپاره راوړم. یو میاشت یا 40 ورځې دا د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره لرګي جمع کېدل. او چې کله د لرګي جمع شو، نو بیا 3 ورځې اور چې کوم دی ښه تیز بل کړلی شو، یعنې اور بل کړلی شو او ورځې دا اور بلو، نو چې ټول کوم لرګي را چلی او یو میاشت یا 40 ورځې لرګي را چلیږي، دا به څومره لرګي، نو بیا د یو هفته دا اور بل کړی شو. بیا دې ظالمانو نه د غورځېدو چل نه ورتلو، چې چل نه ورتللو نو بس شیطان راغی د منجنیک ته طریقې ورته وښوده چې دی منجنیک کې کېدی او دی به چې کوم دی راخ کړو ورپرې به دی اور ته به ورللی شي. په هر حال کې تاریخي روایت ډېر زیات دي چې هغه ټال او هغه منجنیک فرشتو نیولی و، بیا شیطان ورله راغی، ټال دی خلاصېدو نه شیطان ورله راغی، ورته وی چې داسې کار وکړه چې سرتورې زنانه را جمع کړئ، د ده خواله یې راولې، ځکه د رحمت فرشتو دا ټال نیولی دی، د منجنیک یې نیولی دی، خلاصېږي نه. نو بس دې سرتورې زنانه راوستې، چې راغلی د رحمت فرشتې لاړلې، ابراهیم علیه السلام ډایرکټ چې کوم دی ورته ورلړه شو. چې کله ورلړه شو، نو فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام ته وایي چې موږ ستا د مدد دپاره راغلي یو او ته حکم وکړه چې ته کوم قسمه حکم کوې موږ تابعدار یو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل وی الله را لېږلي یې په خپل حکم که نه د هغه نه مو اجازت راغسته دی. فرشتو ورته وایي چې د الله تعالی نه مو اجازت راغسته. وی الله ورته ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې زما تاسو ته هېڅ حاجت نشته دی، بس زما الله زما دپاره کافي دی. ابراهیم علیه السلام چې څنګه د اور ته ورلړه شو، الله تعالی دغې اور ته براه راست حکم وکړو. ګور دلته کې یو قسمه سبب نه دی استعمال کړی، اگر چې دنیا دارالاسباب ده، خو هر څیز ته د اسبابو په نظر باندې کتل. دنیا دارالاسباب ده، الله تعالی دې کې اسباب پیدا کړي دي او د اسباب به انسان استعمالي. خود ابراهیم علیه السلام په حفاظت کې الله یو سبب نه دی استعمال کړی، بالکل براه راست دی اور ته حکم کړی. حالانکه د اور باندې الله تعالی خوا راوستلی شوه چې دا دومره ډېر اور الله پې هوا راپرېښې وي، دا اور بیا تس نس کړی، ابراهیم علیه السلام بیا پکې سالم پاتې کړی. خو دلته کې علما فرمایي دلته د الله تعالی قدرت بیا پټېدو، بیا به خلک وایي چې شکر دی هوا راله، که نه ابراهیم علیه السلام به سوځېدلی. الله په دې باندې باران راکې کولی شو. باران یو سبب و د اور د مړ کولو دپاره، چې باران به راکې شي، اور مړ شوي، خبره به ختم شوي، ابراهیم علیه السلام به بچ پاتې شو. بیا هم د الله قدرت پټېدو، خلکو به وایي چې شکر دی باران راغی، که نه ابراهیم علیه السلام به سوځېدلی.
دغه رنګ ټول سببونه الله تعالی یو سبب نه استعمال کړي بلکې ور بلېدو ابراهیم علیه السلام پکې دن نه دی الله دې ورته حکم کو یا نار کونی بردا وی ای ور یخش وی بیا ورته برغ وی وسلاما او سلامتیا ولا یخشا وعلى ابراهیم و ابراهیم علیه السلام علماء تفسیر فرمای چې الله تعالی او فرمایل یا نار کونی بردا ای ور یخشا یو سلام و سلاما ټکی سره الله تعالی نه فرمایلی ابراهیم علیه السلام له بګی ساړه شي او رشي او بګی دن نو الله یو سلاما سلامتیا ولا یخشا ابي کو علی ابراهیم الله تعالی نه فرمایلی نو د ټوله دنیا ورنه بچ کم دی یخشي نو وسلاما علی ابراهیم دا ټکی سره الله تعالی او فرمای کربوړي و پوکي ورکاو پوکي به ورکاو د دې ور د تیزول د پاره ام شریک رضی الله عنها فرمای چې نبی علیه السلام به حکم کو چې دا کربوړي قتلوي زګه بده ابراهیم علیه السلام دی ور له پوکي ورک نبی دې کربوړي د پته او جواب دی پوکي باندې هیڅ نه کیږي خو صرف خپل نیت اخکارا کو چې ګورزه د ابراهیم علیه السلام د سب ملګری نه مده نمرود د سب ملګری د دې وجه نه مسلم شریف کې حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي چې دا کربوړي چې پړومبي گزار باندې مړ کو کنه نو سل نه کوي پکې او کو دویم گزار ته پرې خودو نو بیا په نیکو کې کامې راغی او کو دریم گزار ته پرې خودو بیا پکې نور کامې راغی ودا ولې ودا د ځکه چې د نیت سره بخکارا کړی دی حالانکه هغه په شغلو باندې ورو او هغه د ابراهیم علیه د کربوړي په بوګي باندې نه زیاتې دو خو صرف د نیت ښکارا کو چې ګورزه د ابراهیم علیه السلام مرګري نه ما او زه د نمرود د سب ملګری نو الله تعالی حکم وګور ته ور یخشو تر دې پورې مفسرین لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام لاس مبارک ته کم پړي او کم رسای وي هغه خو سوځېدلې وي او د ابراهیم علیه السلام یو ویخته تپ کو کړم نو سوځول خو لویه خبره دنه بک الله تعالی ورته چې کوم دی بوټي ولګول به د جنت یو باغچه ورته جوړ کړل ورځو پوری په ور کې ورځې پس د ور چې کوم دی راوته نو چا دې تاسو پیو کو چې ستا خپل ژوندۍ کوم وا ابراهیم علیه السلام چې زما په دنیا کې د ټولو نه سر ورځي د ټولو نه د اطمینان ورځي هغه چې نمرود ورته ورځول نو ګوره ظالمانو د دې لپاره چې ابراهیم علیه السلام په حق دی او حق ختم شي حق خو اوزلیدو اگر راووتلو او دی په خپل کار کې ناکام شو ابراهیم علیه السلام په خپل کار کې کامیاب شو په دې کې دغه واقعیا بیانېږي چې ابراهیم علیه السلام ورته ورځول شوی دی خدای الله تعالی په خپل قدرت سره چې کوم دی بردن او سلامن ساتلې دي او منس کې الله یو سبب نه دی استعمال کړي د معجزه د ابراهیم علیه السلام او دا شان ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه دا بزرگ دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امتی دی اسود عنسی د نبوت داوا وکړل چې پیغمبر یم ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه د لاړو او د اسود عنسی ورته ته ما باندې ایمان راوړ چې پیغمبر یم هغه ورته ظالمه ته پیغمبر نه دی لعین دروغجن کذاب هغه ورته دا خو منی کړي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی بالکل دا مانما وره ته ډیر تیز وره ته بل او بیا وته ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه وته ورلړ چې ورلړ کو په کیسو مودو نیخت بل طرف ته وروت دا هغه ځنه مدینه منوره ته هجرت وکړو او الته حضرت عمر رضی الله عنه او پیجن ورته ته هغه کس نه چې ته اسود عنسی چې کوم دی ورته اچولې وي او تا باندې الله تعالی ور ګل گلزار کړی دی بالکل هغه کس او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه ډیر زیات قدر او عزت دغه نو الله تعالی هر پیغمبرانو سره خاص نه دا اگر چې پیغمبر نه کوم هر قیادتکار ظاهر شي صادر شي هغه ته معجزه ویل شي او د ولی په لاس باندې چې کوم هر قیادتکار دا ظاهر شي د بیا کرامت ویل شي عزت ویل شي